د ټولو نه مخکې د جناب سکندر خان هغه سره راغلي ملګري جاوید خان، همایون خان خټک، نور ملګري او تاسو ټول راغلي مشرانو کشرانو، ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت خو ډېر کم دی، خبرې ډېرې زیاتې کول غواړي، خو په اندازه کې به چلیږو. موږ د دې آفتاب خان ډېر دغه وکړو، نو په ده کتابونه لیکلي کېږي. دونه خو تاسو هر سړی پېژنئ چې یاره آفتاب خان دی، د دې شیرپو خان دی، خو د هغه چې خدای پاک کوم صفات ورکړي دي د هغې نه ډېر کم خلک واقف دي. ما کله کله د سکندر خان سره خاندم، زه ورته وایم ستا بابا د سیاست ساینسدان دی، دا ساینسدان چې دا نوي نوي ایجادونه کوي د عوامو د ښېګړې شی نه راوباسي. شیرپو خان چې کله سیاست کې قدم کېښو، نو دغه وخت کې په سیاست کې د خدمت د جذبې هېڅ خبره نه وه. دا مشران ته ټول خدای پاک وبخي، هغوی به وایي یاره موږ ته د غټو غټو خبرو وایه، موږ ته د نوکرۍ او د دې ګیس او د بجلۍ او د روډ او د سړک د دې خبرې مه کوئ. شیرپو خان چې کله سیاست ته راغی، نو هغه وایي چې نه، غټې خبرې به په خپل ځای وي، خو د عوامو د پیدې خبرې چې دي نو د عامې خبرې دي، چې هغه جس ته نوکري پکار ده، هغه ته لاره کوڅه پخه پکار ده، هغه ته ګیس پکار دی، هغه ته بجلي پکار ده، د هغه بچي له ښه سکول پکار دی، ښه هسپتال پکار دی. نو ده داسې یو رواج کېښو چې اوس کم یو وزیر اعلی راځي، نو د هغه په قدم باندې قدم ایږدي. نو مختصر زه به ده ووایم چې ده د خپلې حلقې له چې څه کړي دي، موږ خو سرکار کې پاتې شو، هره ضلع کې نوکري کړې ده، خو ما نه د بل MNA دونه کارونه لیدلي دي او نه مې دونه د هغه قوم سره مینه لیدلې ده. نو زما وروڼو دا زموږ خوشقسمتي ده چې خدای پاک موږ له داسې یو بېلوسه لیډر راکړی دی، او ټول به که خیر په شریکه لاس ورکوو او خدای دې کامیاب کړي. د خیره